الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمد وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د شمشاد نړیوال ټلویزیون ټولو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. الله دې وکړي چې روغ او جوړ او د ښایسته صحت برخمن اوسئ. ورځ مو په خیر پیل کړې وي او په خیر روان او په خیر سرته ورسوئ. عزتمندو، زمونږ نننۍ موضوع ډیره اهمه ده. هغه اهموالی په دې کې دی چې دا مسئله اکثره خلک یې د بعضې ډلې سره تړي یا یې د بعضو علماو د خولې خبرې ګڼي یا یې په دین کې داسې بې اهمیته خبره ګڼي، در حال چې دا خبره ډیره مهمه ده او دا د نصوصو د قرآن کریم نه او د نصوصو د احادیثو مبارکو نه ثابت خبرې دي. که علما په دې کې څه وایي نو دا به تشریح کوي، نور نه دا مسئله د علماو ده او نه دا مسئله د یو تفرقې پورې تړلې ده، نه د یوې ډلې ده چې دا د یو وطن سره تړلې وي، بلکې دا د اسلام مبارک دین داسې یو اهم موضوع بیان کړې ده چې په دې کې د انسانانو ژوند تړلی دی او د انسانانو د ژوند خوږوالی دې پورې تړلی دی. هغه مسئله د پردې ده. دا خبره په خلکو کې ډیره لویه ترانه ده چې دا خو د پردې اهمیت دومره په اسلام کې نشته، بس که چا پرده وکړه ښه خبره ده او که چا ونه کړه نو په هغې باندې زور نشته. بعضې خلک بیا دا خبره ترانه کوي چې صحابه کرامو په صحابیاتو باندې د پردې دومره کلکوالی نه دی کړی، موږ باندې ولې دومره کلکوالی کیږي. بعضې خویندې هغې هم دا اعتراض کوي کوم چې د دین نه ناخبرې دي یا د چا تربیت د هغې چا په لاس کې دی چې څوک د حجاب او د پردې مخالف دی. نو راځو دې خبرې ته چې نه، د صحابه کرامو په دور کې هم پرده وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم په زنانو باندې هم د پردې کلکوالی کړی دی. په هغې کې به انشاءالله څه نصوص د قرآن کریم وایو او څه به د احادیثو مبارکو نه وړاندې کوو، څه به واقعات پکې پیش کوو، د دې دپاره تر څو پورې زمونږ ګران اوریدونکي په دې مسئلې باندې ښه پوهه شي او وضاحت راشي ذهن ته. اوله خبره ده چې دا اعتراض چا کړی چې نبی علیه صلات وسلام بیبیانې هغې دومره د پردې کلکوالی نه کاوه، نو دا اعتراض دې په خپل جیب کې کیدي. دا خبره غلطه ده، 100%. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانې چې امهات المؤمنین ورته وایي، د ټولو مؤمنانو میندې وې، هغې د پردې دومره اهتمام کوو چې دا به دین ګڼه، عبادت ګڼه او دې باندې به د ثواب امید د الله جل جلاله نه لره. په هغې کې اولنۍ خبره ده په امهات المؤمنین کې زمونږ او ستاسو د مؤمنانو په میندو کې یوه مور ده ام سلمه رضی الله تعالی عنها. هغه به
د پردې دومره اهتمام کاوه چې په دننه کور کې به لوی څادر په سره و، بیرون خو پرېږده، دننه کور کې د پردې دومره اهمیت ورسره و چې په دننه کور کې به یې غټ څادر په سره و. د جامع الاصول فی احادیث الرسول هغې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت نقل کوي. دی وایي چې کانت ام سلمه رضی الله تعالی عنها لا تضع جلبابها عنها وهي في البيت طلبا للفضل. حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها به په کور کې هم غټ پړونه په سراوه، غټ څادر به په سراوه. دا ځکه چې دې څادر په سرولو سره به د الله جل جلاله نه د ثواب امید لره. دا زموږ او ستاسو د مؤمنانو مور ده. وګوره دننه کور کې څادر په سروي، نو تاسو په خپله فکر وکئ چې څادر په کور کې غټ په سرولی شي، آیا بیرون به وړوکې څادر په سر کی که الله وحاشه هیڅ چیرې نه. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها چې دا زمونږ او ستاسو د مؤمنانو دویمه مور ده، یعنی د رسول الله مبارک نازولی بیبي ده. بخاری شریف کې روایت نقل کیږي، عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د حضرت زید ابن حارثه، حضرت جعفر او حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله عنهم اجمعین د دې د شهادت خبر ورکړی شه، نبی علیہ السلام ډېر زیات غمجن شه. دوی په غزوه موته کې شهیدان شوي وو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په مسجد کې ناستو او په مخ مبارک باندې د غم اثرو. روایت داسې پیش کیږي، عائشہ بی بی فرمائی لما جاء قتل زید بن حارثہ و جعفر و عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم جلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعرف فیه الحزن. د دې درې واړو د شهادت خبر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغې، نبی علیہ السلام مبارک ډېر زیات خفه و. اوس دې ته تاسو سوچ وکئ چې داسې مشهور صحابه کرام شهیدان دي او نبی علیہ السلام مبارک ډېر خفه دی. او عایشه بی بی څه فرمایي، وانا اطلع من شق الباب، ما د دروازې د سوري نه کتل، لکه تختې چې یو بل سره ورکړی شوي د دروازې، او د دروازې کې د تختو په منځ کې چاود غوندې وي. ما په دې چاود کې کتل د رسول الله مبارک دا غم مې زغمه چې نبی علیہ السلام څومره خفه دی. او دا حکم، دا کار کله شوی و چې کله د پردې حکم نازل شوی و. که د پردې حکم نه وی په دومره لوی غم کې عایشه رضی الله تعالی عنها ولې د کور نه بیرون نه راوځي، یا ولې داسې نه کوي چې یو چادري په سر کې بیرون راوځي او پوښتنه وکړي چې دا ولې څه وشو، څه وجه باندې دا غم دومره زیات دی، ولې شهیدان شو، څنګه شهیدان شو. نه، داسې نه کوي. ولې نه کوي؟ ځکه چې هغې مبارکې سره د پردې غم وو او په دې پوهېده چې په دې رسول الله مبارک خفه کېږي. په دومره لوی غم کې بیرون ونه وته، د دروازې د سوري نه کتل. دویمه واقعه چې عایشه رضی الله تعالی عنها هغې څومره د احتیاط نه کار اخیستی دی په باره د پردې کې. دا ځکه پیش کومه چې بعضې ورونه یا بعضې خویندې دا وایي چې دا دومره ضروري مسله نه ده، په صحابه کرامو وخت کې هم دومره ضروري نه وه او اوس هم دومره ضروري نه ده. تاسو وارئ چې څومره ضرور مسله ده، د دې نه څومره فتنې را پیدا کیږي او څومره غمونه د دې نه را پیدا کیږي. عایشه رضی الله تعالی عنها د پردې باره کې ډېره محتاطه وه. د هغې د احتیاط اندازه به تاسو د بخاري شریف د دې حدیث نه او د مسلم شریف د دې حدیث نه کم چې اوس زه بیانوم، دې نه به تاسو ته معلومات وشي. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله د حجاب حکم نازل شو، مخکې چې حکم نو نازل نه، وروسته د دې نه چې د حجاب حکم نازل شو، دې نه پس وی زما رضاعي پلار ابو قعیس د هغې ورور افلح ما سره د ملاقات اجازه وغوښتله
چونکې زه ورېره ومه ځکه دا زما رضاعي تره و نو زما نه یې مطالبه د دې وکړه چې زه دا خپله ورېره ګورم. ما ورته وویلې زه تر هغې پورې تا ته د راتلو اجازه نشم درکولی حتی استأذن فیه النبي صلی الله علیه وسلم تر څو پورې چې زه په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازه وانخلم. چې رسول الله مبارک ما ته اجازه راکړه بیا به زه تا سره ملاقات وکم. ځکه د عایشې رضی الله تعالی عنها سوچ دا و چې ما ته خو د افلح ورور ابو قعیس خو ما ته شودې نه دي راکړي، ما ته د ابو قعیس ښځې شودې راکړي دي او دا د هغې لیور ده. دا د هغې لیور دی نو زه څنګه دې ته د راتلو اجازه ورکم. کله چې نبی علیه صلات وسلام کور ته راغی عایشه بیبي فرمایي ما ورته ویل چې یا رسول الله دغسې د ابو قعیس ورور چې زما رضاعي تره دی هغه راغی او ما نه یې د مطالبه د دې وکړه چې ما وګوري زما پوښتنه وکړي خو ما هغې ته اجازه نه ده ورکړې. ورته مې ویل تر څو پورې چې زه د نبي علیه صلات وسلام نه اجازه وانخلم تر هغې پورې زه تا سره مخامخ کیدی نشم. ما هغې ته انکار کړی و. نبی علیه صلات وسلام مبارک ورته وفرمیلی ای زما محترمې بیبي وما منعک ان تأذني عمکې ته څه شي منع کړی وی چې ته خپل تره منع کړې چې تا سره ملاقات ونه کړه خو ستا تره دی رضاعي تره دی دی. وایي ما ورته ویل چې یا رسول الله ما ته خو ابو قعیس شودې نه دي راکړي که نه ما ته خو د هغې ښځې شودې راکړي دي نو ما ځکه ورته انکار وکړ چې ما ته د ابو قعیس ښځې شودې راکړي او افلح د هغې لیورو ما ځکه انکار وکړ. نبی علیه السلام ما ته وفرمیله خو ستا رضاعي تره دی ستا هغې سره ابدالابده پورې نکاح حرامه ده هغه ستا رضاعي تره دی. عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایی عمدغه وجه وه چې عایشې رضی الله تعالی عنها به بیا دا مسله بیانوله داسې به ویلې چې حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب هغه څه چې هغه په نسب سره حرامیږي هغه په رضاعت سره هم حرامیږي. نو لہذا افلح دا زما تره دی نو څنګه چې زما حقیقي تره سره نکاح حرامه وه او حرامه ده دقسې زما د رضاعي تره سره هم نکاح حرامه ده. نو ځکه هغه بیا دا مسئله ښکاره بیانوله چې څه شی د نسب سره حرامیږي نو هغه بیا د رضاعت سره هم حرامیږي. ګوري دلته احتیاط د عایشې بیبي ته وګورئ چې عایشه بیبي څومره محتاطه ده. عایشه بیبي وایي چې نه زه ورته اجازه نه ورکوم چې دی ما سره مخامخ شي حالن کې رضاعي تره دی. اوس چې ته په دې بازار کې ګرځې مسلمانې خورې او د پردې اهتمام نه کې دغه سړي ستا څه کیږي یا هغه خلک چې ستا کور ته راځي او ته دا وایې چې دا مې په ورورولۍ نیولی دا مې په ماماتوب نیولی دا مې په کاکاتوب نیولی دا دې څه کیږي؟ آیا ستا تقوا به د عایشې بیبي نه ډېره زیاته وي؟ ولې ته نه پوهېږي چې اسلام د دې نه منع کړې ده؟ علامه ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې چې دا د بخاري شرح ده په هغې کې د دې حدیث لاندې وایي فيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الاجانب. وی په دې حدیث مبارک کې دلیل د دې خبرې دی چې د ښځو د پاره د پردو سړو نه پرده واجبه ده. ځکه عایشه رضی الله تعالی عنها پرده کوي. نو محترم مسلمانانو ته دا سوچ پکار دی او دا فکر پکار دی چې عایشې بیبي به د پردې باره کې څومره کلک احتیاط کاوه. هغه چې د فتنې دور نه و په هغې کې دومره احتیاط کوو. په دې دور فتن کې دا احتیاط نه دی پکار؟
آیا په هغې دور کې په هغې وخت کې چې دومره فتنې هم نه وې او عایشه بیبي ترېنه ځان ساتي د اوس دور فتن کې څه فکر دی یوه دینداره خور یوه دینداره بیبي یوه دینداره زنانه آیا دا زغملی شي هیڅ چیرې هم نه نشي زغملی نو پرده ډېره ضروري خبره ده راځئ چې میدان جنگ کې اضطراري حالت کې د صحابیاتو څه حالو اضطراري حالت کې عائشه رضی الله تعالی عنها چې کومه واقعه د صفوان رضی الله تعالی عنه سره راغلی د بخاری شریف او مسلم شریف حدیث ته کوم چې د افک واقعه پوره په تفصیل سره نقل ده خو زه ترېنه هغه خاص مقصدي ټکی را اخلم دې دپاره چې د ګرانو اوریدونکو په دې مسئلې باندې سر خلاص شي عایشه رضی الله تعالی عنها د قافلې نه پاتې وه قافله لاړه دا په غلط فهمۍ کې پاتې شوې وه ځکه صحابه کرامو چې کوم د دا هغه ډولۍ جګوله په دې نیت باندې عایشه بیبي د وجود نه کمزورې زنانه وه نو صحابه کرامو چې جګه کړله ویې ویل چې شاید په دې کې به وي او په هغې کې نه وه هغه اوږده واقعه ده نو کله چې دا پاتې شه د نبي علیه صلات وسلام دا عادت و چې یو صحابي بیا وروسته پرېښوده چې ته موږ پسې راشه که قافلې نه څه پاتې نو بیا ځان سره راوړه دغه وخت کې صفوان رضی الله تعالی عنه راغی چې وی کته نو د پردې آیتونه راغلي وو چونکې مخکې د پردې د آیتونو د راتلو نه صفوان رضی الله تعالی عنه عایشه بیبي کتلې وه نو هغه یې پېژندله خو عایشه بیبي چې راغله وی کته چې ډولۍ نشته وړې ده بس ځان نه صادر تاو کو مغلته آرام یې کو دې دپاره چې نبي علیه صلات وسلام خو ما پسې څوک رالیږي متیقنه وه کله چې صفوان رضی الله تعالی عنه راغی وی کته چې عایشه بیبي دلته پرته ده نو آواز یې وکړه انا لله و انا الیه راجعون د غم په وخت کې د تعجب په وخت کې به استرجاع وی عایشه بیبي فرمایي چې کله د دا وویلې زه راپاڅېدم د دې په دې آواز باندې زه د خوب نه رابیداره شوم خو چې کله راپاڅېدم نو داسې مې نه دی کړی چې ورته مخامخ شوم په خیر راغلی وروره څنګه یې جوړې او ښه ده چې راغلی زه خو پاتې وم نه اوس ګوره د اسلام د حکم څومره پابندي کوي عایشه رضی الله تعالی عنها عایشه بیبي وایي کله چې زه رابیداره شومه نو فخمرت وجهي بجلبابي ما خپل مخ په خپل صادر باندې پټ کړه زر مې تاو کو نورم او بیا وایي قسم سره دا خبره کوي ووالله ما تکلمنا بکلمة ولا سمعت منه کلمة غیر استرجاعه وی په والله عایشه بیبي وی د الله په ذات مې د قسم وي هغه پاکه مور زمونږ او ستاسو قسم کوي عایشه بیبي وی د الله په ذات مې د قسم وي چې ما یوه خبره نه ده کړې د صفوان سره او نه مې د صفوان نه یوه خبره اورېدلې ده بلکې صرف مې دقه واورېدل د صفوان نه چې هغه ویلې انا لله و انا الیه راجعون څومره سخت حالت دی یوازې پاتې ده د عذر حالت دی او دا هم نه وی چې وروره پاتې یم ما ځان سره ویسه ما نه صحابه کرام تلي دي رسول الله مبارک ما نه تلی دی نه 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 د پردې آیتونه راغلي دي او دی وایي چې پاسېدم او آواز مې واورېد چې د صفوان دی نو فخمرت وجهي بجلبابي ما خپل مخ په خپل صادر باندې پټ کړ هی مسلمانې خورې دا روایت ټول تا ته پیش کیږي و مسلمانې مورې دا باندې ولې کوي چې زما عمر خو ډېر دی په ما څوک څه کوي دا ولی وای دا باندې ولې کوي چې هر مسلمان ته زه د ورور په نسبت ګورم دا باندې معنی دا هېڅ ځای نه نیسي
ځکه شریعت مطهره مونږ تاسو ته حکم دا کوي چې تاسو به آنې بانې نه کوئ، هغه کار به کوئ چې کوم شریعت درته وایي. راځه عائشه رضی الله تعالی عنها چونکې دا د صحابه کرامو مفتیه وه، فتواوې به یې ورکولې او ټولو صحابه کرامو ته دا آیتم معلوم چې وازواجه امهات المؤمنین، دا زمونږ د مؤمنانو مور ده. مور ته د سړي په زړه کې هیڅ چیرې غلط فکر نه راځي، هیڅ چیرې. راځه د دې مور بیبي د پردې خبره واوره. ویلي وغه خلکو که نه چې د نبي علیه السلام په دور کې دومره کلکوالی نه و. دا روایت ځکه پیش کومه د احادیثو مبارکونه. عایشه رضی الله تعالی عنها نه چې به کله صحابه کرامو د یو مسلې پوښتنه کوله نو هغې مبارکې به منځ کې پرده لګولې وه. پردې نه دې غاړه به عایشه بیبي ناسته وه او هغه غاړه به سائل پوښتنې کولې. ځکه قرآن کریم کې هم راځي قرآن کریم کې هم دغسې راځي چې فاسألوهن من وراء حجاب، تاسو د دې نه پوښتنه کوئ وروسته د پردې نه. نو یو ځل یو نفر ورته وویلې چې زما څه پوښتنه ده، مورجانې که د دې جواب راکړي. شاید مطالبه تې کړي چې ما ته مخامخ جواب راکړه. عایشه بیبي ورته وایي وانت اذا اردت فاجلس من وراء الحجاب فسلني عما احببت. ورته وایي که ستا د پوښتنې اراده وي نو د پردې تر شا کښېنه، بیا چې څه دې خوښوي هغه پوښتنه مانه وکړه. خو دا مطالبه مه کوه چې ما ته مخامخ شه او ما ته مخامخ جواب راکړه. نه، دا مطالبه مه کوه. پرده به تر منځه حائله وي، پرده به تر منځه حائله وي. اوس چې یوه مور هغه خپل بچي ته وایي چې ما نه پوښتنه په داسې حالت کې کوه چې پرده به تر منځه وي، نو د پردي جلۍ او د پردي ښځې د هغې ته بیا کوم ځینې دا ثبوت پیدا شو چې مخامخ ورسره کښېنه او یا داسې خبره ورسره وکړه چې خیر دی ضرورت نشته، مشکل نه لري که هر څنګه کښېناستې. نه، عایشه رضی الله تعالی عنها دومره کلکه با پرده زنانه وه. راځه دا خبره لږه نور هم وړاندې بوځو چې لږه نور هم دا خبره پاکه شي، لږه نور هم سپینه شي دا خبره. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. عایشه رضی الله تعالی عنها دومره حیاناکه ښځه وه چې هغې به د مړي نه حیا کوله، د پردي قبر نه. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې كنت ادخل بیتی الذي دفن فيه رسول الله صلی الله علیه وسلم وابي فاضع ثوبي. وی زوم په هغې ځای کې چې نبی علیه الصلاة والسلام زما په کوټه کې دفن وو او زما پلار هم دفن شه، نو زه به زیارت ته ورتلم. فاضع ثوبي، ځان نه به مې څادر تاو که، بیا به زه ورتلمه هلته به مې زیارت کو. واقولو، ځان سره به مې داسې ویلې چې انما هو زوجي و ابي، خو دلته مې یو پلار خښ دی او یو مې خاون خښ دی. بس څادر به مې ځان نه ساده تاو کړی و، بیا به تلم. خو فلما دفن عمر رضی الله تعالی عنه معهم، کله چې د دې سره عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دفن شه، فوالله ما دخلته الا وانا مشدوده علی ثيابي حیاء من عمر. وی په والله کله چې عمر صاحب دغلته دفن شو بیا زه مخلوص یې نه یم ورغلی، بیا به مې ځان نه څادر تاو کړی و، کلک څادر به مې د ځان نه تاو کړی و، یعنې مخ به مې پټ و
بیا به زه زیارت ته تلم. نو چا ته پوښتنه وکړه ولې؟ وایي حیا من عمر، د عمر د قبر نه به حیا راتله. مسلمانه ښځه خو داسي د مسلمانې ښځې دپاره الګو دا ده، مسلمانه ښځه به دقسې ځان پابند ساتي. اوس خو چې زیارتونو ته لاړ شي هلته خو لا بیل غوبلي، هلته خو صیبه نه څادرونه شته، هلته خو صیبه نه بیا حیا شته، هغه حیادارم پکې بې حیا شي. دې ته د مجبوره کړي چې سړی بیا د هغې بې حیایي د وجې نه ووایي چې زیارتونو ته تلل د ښځینهو ناروا دي. دې ته د مجبوره کړي. چا صیبه زانګوګانې اچولي یو، څوک تږي په ځان باندې مږي، او څوک چې هلته ورسېږي صیبه هغه کارونه کوي چې حیران بش. چا پکې زانګوګانې اچولي، یا زنګوي را زنګوي چې ماشومان خدای راکړي. نه، د شریعت موافق مونږ او تاسو د پاره الګو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ده. عایشه بیبي د عمر صاحب قبر ته راځي او بیا هلته وایي، او په نیت د دې نه راځي چې عمر صاحب زیارت کوم، په نیت د دې راځي چې خاون مې دفن دی او پلار مې دفن دی، خو چونکې خوا کې ورسره عمر فاروق صاحب دفن شه، دا هم پردی نه دی، ځکه دا د رسول الله مبارک خو سره دی، رشته کې ورسره شامل دی. خو بیا هم عایشه بیبي څه کوي؟ وایي حیا من عمر، د عمر نه حیا راتله، او قسم سره دا خبره کوي چې قسم دی زه داسې نیم داخل شوی، هلته نیمه داخله شوی تر څو پورې چې ما د ځان نه څادر نه و کلک تاو کړی. نو دومره پابندي چې د پردې عایشه بیبي کوي، نو آیا د ژوندونه پرده پکار نه ده؟ عایشه بیبي د مړو نه پرده کوي، حیا کوي. او ای مسلمان خورې تا ته د ژوندونه حیا نه درځي؟ ای مسلمان خورې ته په ژوندو انسانانو بریک نه نیسې؟ نو آیا دا که ښه کار دی؟ هېڅ چېرې هم ښه کار نه دی. آیا دا د صحابیاتو په پل باندې پل دی؟ نه، د هغې نه مخالفت دی. ښکاره خبره ده چې مخالفت دی. مخالفت نو تور او سپین خو نه وي. دومره بیا بعضې وخت کې خلک په دې کې کلک شي چې په صحابه کرامو باندې هم اعتراضات کوي، په صحابه کرامو باندې. راځئ د دې نه یوه بله وړه شانتې شبهه، یوه وړه غوندې شبهه راغلې ده منځ ته، په هغې باندې رسول الله مبارک څه کوي دا اورو انشاءالله چې نورم زمونږ او ستاسو ذهن په دې باندې خلاص شي. بخاری شریف کې یو واقعه د حضرت سوده رضی الله تعالی عنها نقل ده. د نبی علیه الصلاة والسلام بیبیانو کې یوه بیبي ده حضرت سوده رضی الله تعالی عنها، د د پلار نوم زمعه و. د زمعه یوه وینځه وه، د دې وینځې سره عتبه زنا وکړه. د دې وینځې حمل شو، نو چې کله حمل په ګېډه شه، عتبه خپل ورور حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته ویلې چې د دې وینځې په خېټه چې کوم اولاد دی دا زما د نطفې نه دی، ځکه ما ورسره زنا کړې ده. بیا هغې نه بعد عتبه مړ شه. کله چې دا ماشوم پیدا شه، نو په دې باندې د حضرت سعد بن ابي وقاص او د زمعه د زوی عبد د دې سره جنجال راغی، ځکه زمعه زوی میدان ته ځکه راغی چې دا خو زما د پلار وینځه وه، نو زما پلار به ورته نزدېکت کړی وي، دا خو زما ورور دی. او سعد بن ابي وقاص صاحب ویل چې ما ته زما ورور ویلي چې ما ورسره زنا کړې ده، نو دا زما ورور دی، ځکه دا زما د ورور د نطفې نه پیدا دی. نو دا جګړه اوږده شوه، دوی دواړو دا جګړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړه او ماشوم یې راوړه نبی علیه الصلاة والسلام ته.
سعد صاحب خپل دلیل وای د زمعه زوی هغه خپل دلیل وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وای چې سعد ولې وای ما ته زما ورور دا وصیت کړو خبره کړې وه او ته وای چې ته څه وایې او دا زما د پلار وینځه ده نو چونکې خبره قوي د زمعه د زوی راغله خو هلته عتبه یوه خبره کړې وه سعد صاحب ته نو خبره شکی شوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وویلې چې دا ماشوم د زمعه کیږي ورکې دا به ته ورکوي د سوده ورور ته تا ورکوي ځکه قانوني فیصله وکړه او عبد بن زمعه ته وویلې چې ای عبد بن زمعه دا ماشوم ستا ورور شو ځکه دا وینځه ستا د پلار وه نو بچی به هم د هغې وي بچی به هم د هغې وي ځکه نبي علیه السلام فرمیل الولد للفراش وللعاهر الحجر بچی به د هغې چا وي وینځه چې د چا ده او د جناکار د پاره په تیږو باندې سنګسارول دي اوس دا ماشوم خو د حضرت سوده ورور هم شه ځکه زمعه مقابله وګټله د زمعه زوی مقابله وګټله نو زمعه دا د سعودي بیبي پلار دی نو اوس چې دا اولاد د زمعه شه نو د سوده بیبي ورور راغی خو هلته یو شک پکې راغی شک دا و چې عتبه دا ویلي چې دا زما د نطفې نه پیدا دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوده ته احتیاطاً څه وایي ورته وایي ای سوده احتجبی منه یا سوده ای سوده د دې نه پرده کوه دې هلک نه پرده کوه ځکه دا هلک چې دی دې کې یو شک پیدا شه هلته عتبه هم خبره کړې وه نو یو شک پیدا شه او ځکه د ده شکل وی د عتبه غوندې دی او مشکات شریف کې بیا یو بل روایت ورسره نقل دی نور څه الفاظ دي مشکات شریف کې دی چې سوده رضی الله تعالی عنها دومره کرکه پرده وکړه د دې هلک نه چې فما رآها حتی لقی الله سوده بیبي چې تر څو پورې ژوندۍ وه د دې هلک سره ملاقات نه دی کړی تر څو پورې چې دا سوده بیبي دنیا نه لاړه د دې هلک سره بیا ملاقات نه دی کړی اوس تاسو دې ته فکر وکئ چې دومره یوه وړه شبهه په هغې کې رسول الله مبارک ورته وایي چې دې نه ځان ساته او دا چې ستاسو کیږي نه مشهور متل دی که نه نه جان نه پہچان او میں تورا مهمان نه پیژنې نه ایجنې او سټ پټ د کور کې ناست او بیا که خبره کوي چې دا ولې زموږ زړونه پاک دي وایي او پاک دي د علم نه پاک دي ستا زړه پاک دی دا پکې چا ویلی چې پاک دي مشهور متل دی خلک اور د خپلې لمنې نه اخلي د اسلام حکم کې همیشه د پاره فایده وي د اسلام حکم همیشه د پاره مونږ او تاسو ته د فایدې لاره ښایي چې بیا سبا ته شکمن نشي څومره اصیلې ښځې چې وې د نبي علیه الصلوۃ والسلام په دور کې ټولو د پاره د پردې حکم کړی ټولو د پاره وینځه جدا موضوع وه دا کم خلک چې بعضې واقعات نقل کوي دا د وینځو نقل کوي وینځې باره کې خو موږ هم دا وایو چې وینځې باره کې دا آیتونه د اصلي زنانه باره کې دي زموږ استاسو الحمدلله خویندې میندې ټولې اصلي دي دا وینځې نه دي دا اصلي زنانه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې آزاد ښځې چې کومې وي اصلي هغې به ضرور پرده کوله د غزوه خیبر په قیدیانو کې زمونږ او ستاسو د مؤمنانو یوه بله مور ده حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها هغه په همدغې جنګ کې کونډه شوه
خاوند د لاسه ورکه. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آزاد کړه، دا وینځه آزاد کړه، هغه نه بعد په نکاح باندې واغستله. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه وخت کې د خیبر او د مدینې منورې په منځ کې 3 ورځې قیام وکړ، 3 ورځې پاتې شوم دلته، د سره نکاح وکړه. نو په مسلمانانو صحابه کرامو کې دا خبره خوره شوه چې اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د صفیې بیبي نه وینځه جوړوي او کنه د دینه به اصیله ښځه جوړوي. صحابه کرامو کې دا خبره په خلو کې تاویده را تاویده. بیا مسلمانانو خپلو کې یو فیصله وکړه. اوس دې فیصلې ته ګورئ چې دا فیصله د صحابه کرامو په وخت کې شوې ده، دا خبره معروفه وه چې دقسې به کېږي، اصیلې ښځې دغسې ګرځي. نو دوی خپلو کې وایي چې ان حجبها فهي من امهات المؤمنین وان لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. کچیرته صفیې بیبي ته پرده واچوله او صحابه کرامو ته د پردې امر وکړه او ده ته وویل چې د دوی نه مخ پټ کا، نو دا آزاد او اصیله ښځه وګرځېده. او کچیرته دا ورته ونه ویلې مخلوصې ګرځېده، نو بیا به دا د وینځو نه یوه وینځئ. نو صحابه کرامو څه فیصله وکړه؟ که د پردې حکم یې ورته وکړه نو دا به د مؤمنانو موري. ګوره، که د پردې حکم یې ورته وکړه دا به د مؤمنانو موري. کله چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د دې ځای نه کوچ کوي او روانیږي، سورلۍ باندې چې نبی علیه الصلوۃ والسلام سوریږي کینی، نو هلته ځای جوړوي. کله چې ځای جوړوي نو ومد الحجاب بینها و بین الناس. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې د عامو خلکو او د صفیې بیبي ترمنځ پرده راوړله، پرده یې واچوله، پرده یې واچوله چې دا د عامو خلکو ته معلوم نشي. نو صحابه کرام په دې باندې پوه شول چې نبی علیه الصلوۃ والسلام دا آزاده کړې ده، هغه نه بعد ورسره نکاح کړې ده، لہذا دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وینځه نه بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آزاده کړې بیبي ده. میدان جنگ کې نه پریدي چې زنانه مخلوصي وګرځي. نو په عامو حالاتو کې څنګه اجازه ورکړه؟ یا که دا خبره دومره ضروري نه وای ولې داسې کول؟ پاتې به وه، په قلاره باندې به چېرته پرده کړې وه، په قلاره به چېرته د پردې حکم ورته کړی و. خو دا خبره ډېره ضروري وه، دا خبره ضروري وه. او په یو روایت کې بیا دومره کلکه خبره راځي وسترها رسول الله صلی الله علیه وسلم وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د دې پرده وکا، شاته په اوخ باندې د ځان پسې کېنوله او څادر یې د په شا او مخ باندې واچوه، څادر یې د په مخ او په شا باندې واچوه. معلومه شوه چې د آزادو زنانو د پاره، آزاد مؤمنانو د پاره، مؤمنات زنانه چې کومې دي د هغې دپاره پرده ډېره ضرور ده. میدان جنگ کې نه پرېږدي. د نبی علیه الصلوۃ والسلام عادت مبارک داسې و. صفیه رضی الله تعالی عنها ته ګوره د پردې انتظام میدان جنگ کې کوي، میدان جنگ کې ورته د پردې انتظام کوي. د دې نه وړاندې به اهمیت د پردې نور څه شی وي؟ د دې نه وړاندې تاکید به نور څه شی وي؟ زه نه پوهېږم. نو هغه خلک چې هغوی دا اعتراضات کوي چې په زنانو باندې دا ظلم دی او په اسلام کې دا نشته دی او فلان دی فلان دی، دا د خپل د خېټیالوژۍ خبرې دي.
دا د دین سره هیڅ قسمه تعلق نه لري. اے مسلمانی خورې په والله الله تعالی ته ډېر قیمتي ملغلره پیدا کړي. الله جل جلاله ته ستا د مخ عزت دومره ډېر دی چې پردو خلکو باندې تا نه ګوري. ستا د وجود عزت الله تعالی سره دومره ډېر دی چې نه پرېږدي چې هر یو کجابودي ستا بدن ته وګوري. ستا دغه اوسېدل الله تعالی ته دومره خوښ دي چې الله تعالی فرمایي دنیا کې خو پرده څه کوي، په آخرت کې به هم هغه ښځه انسانان خوښوي کوم چې پرده لري. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، دا پوره د جنت بیان چې پکې کیږي. حور مقصورات فی الخیام، د جنتیانو ته په جنت کې حوري وي، په خیمو کې به بندي وي. لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان، د دې نه به نه پیریانو مخکې لیدلی مسه کړی به وي او نه به انسانانو مسه کړی. اولین هغه نارینه چې هغه دغې زنانه ته ورځي او دغې حوري ته ورځي، دا به هیچ چا نه مسه کړی. په جنت کې هم داسې حوره خوښه ہے، نه په دنیا کې به څنګه د هر لاس استعمال شوی صابون یو انسان استعمال کی. دا خو طبیعت د انسانانو نه مني. د انسان سلیم الطبیعت چې ورته وایي، سلیم الطبیعت زنانه یا سلیم الطبیعت نارینه، هغوی په پرده کې ډیر کلکوالی کوي، ځکه دا ورته د اسلام حکم دی، دا ورته د قرآن حکم دی. اسلام او قرآن چې سوی دا موږ ته تر ټولو وړاندې حکم راځي، تر ټولو وړاندې حکم موږ ته هم دا دی چې اسلام یې بیانوي. عائشہ رضی الله تعالی عنها ډیر واقعات داسې نقل دي. عائشہ بی فرمائی مسجد کې نارینو غشي وشتل، زر اغله ما د دې سیل د پاره ځان برابرو، رسول الله مبارک صادر داسې مخې ته راواچو، صادر یې راته راواچو دې دپاره چې پرده وشي. که نه په جومات کې به هغوی څه شی کاوه، غشي به یې ویشتل، په دې باندې ځان مصروفاوه. مگر سره د دې بیا هم نبی علیه صلات وسلام پرې نه ښوده چې په داسې حالت کې پاتې شي. یو ځلې صفیه رضی الله تعالی عنها، ګورې دا واقعه د هغې نه هم نازکه ده. بخاری شریف روایت ده، انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه او ابو طلحه د نبی علیه صلات وسلام سره په یو سفر کې روانو. د نبی علیه صلات وسلام سره ام المؤمنین حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها وا، اوخ باندې شاته ناسته وه. په لاره کې یو ځای کې اوښه وښویدله، نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صفیه بیبي دواړه پرېوتل د اوښ نه. نو ابو طلحه رضی الله تعالی عنه زر تر زر د خپل اوښ نه ور ټوپ کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته راغی، ورته فرمایي یا نبی الله جعلنی الله فداءک هل اصابک من شیء، اے دا اللہ نبی اللہ میں دستانہ قربان کی، تکلیف در رسید ځکه پریوته، تکلیف در ورسید. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي په دغه سی وخت کې چې پریوته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اضطراری حالت مونږ تاسو ورته وایو، ورته ویلا ولکن علیک بالمرأة، اے ابو طلحہ
نه زخمی نه یم خو اول د ښځې صفیې خبر واخله چا په څه حال ده د هغې پوښتنه وکړه نو فالقى ابو طلحه رضی الله تعالی عنه ثوبه على وجهه فقصد قصدها فالقى ثوبه عليها نو ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ په مخ باندې ټوټه واچوله په خپل مخ اول واچوله او حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها ته راغې هغې باندې ټوټه واچوله نو بیا هغه راپاڅېدله ابو طلحه رضی الله تعالی عنه د دواړو دپاره سورلۍ برابره کړه ګورئ د دې واقعین هم معلومیږي چې صحابیاتو څومره د پردې اهتمام کو میدان جنگ کې صحابه هم د پردې انتظام کو صحابیاتو به هم د پردې انتظام کو هر چاته معلومات ده کتب د احادیثو د پردې نه ډک دي اوس دا بیله خبره ده چې یو سړی نه مني یا یو سړی دلایل وایي بې ځایه دلایل دا د خپل کار ده دا د خپل کار دی په دې کې ورسره نه څوک بحث کوي نه مباحثه کوي او نه ورسره څوک ځان وهي ولې چې یو سړی قصدن یوه خبره رد کوي او نه مني نو وایي چې نه خورې چې نه ځې نو په شا به دی کړم چې نه خورې نو څه در سره وکړم دومره دلایلو سره چې بیا مې یو انسان دا وایي چې نه ولادونه ضروري خبره نه ده خیر خو خبره نشته کلکه پرده پکار ده کلکه اول د خپلو نه پکار ده هغه خلک چې هغې نه تا ته فتنه و فساد جوړیږي هغه خلک چې د هغې نه فتنه و فساد جوړیږي سوچ ورته پکار دی چې د دې نه ځان وساتلی شي هیڅ چیرې هم داسې نه چې یو مسلمان دی ځان ته مسلمان وایي او بیا د مسلمانۍ په صفت باندې دی د اغیارو په دلایلو باندې ولاړي دا خو چندانې خوندوره خبره نه ده دا خو چندانې د خوند خبره نه ده او نه شریعت موږ ته دا وایي موږ تاسو ته وایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه یقینا تاسو لره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې اسوه حسنه پراته ده وګورئ چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک کومه زندګي تیره کړې ده بیبیانو سره څنګه وخت تیر کړی دی بیبیانو ته څنګه امر کړی دی دې باندې هر سړی پوهېږي که چا نه اورېدلی خو بېله خبره ده اوس چې مو واورېدل خو عمل ته ضرورت دی دا نه د یو ډلې خبره ده نه د یو چا پورې تړلې ده بلکې دا د قرآن کریم د نصوصو نه ثابته ده دا څومره د احادیثو کتب چې ما تاسو ته پیش کړه په عامو امورو کې معتقداتو کې یا په عامو مسایلو کې اتفاقی مسایل چې ورته وایي دې کې مشکل نه لري اتفاقی مسائل د ټولو یو دي پرده پکې اتفاقی مسائلو کې ده توحید اتفاقی مسائلو کې ده رد شرک کول اتفاقی مسائلو کې ده
نو لہذا اتفاقی مسئلو کې بیا دا زور پکاري چې عمل پې باندې وشي. دا خبره غلطه ده چې یو سړی دا وایي چې یاره زه یم محمدي او زما دپاره به دلایل هغه څه وي چې کوم اغیار بیانوي. نه، موږ او تاسو دپاره ښکلې طریقه د رسول الله مبارک پرته ده. الله دې موږ او تاسو په دې باندې عاملین وګرځوي. باقي مو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. له لیدلو مو مننه.